سلام علیکم ټولو پښتنو وروڼو د سید نجیب طرف نه سلام وي. عزتمن وروڼو، اهل سنت یو مفتی دی نمای امجد خان صاحب دی. هغه یو ویډیو پیغام جاری کړی دی. هغه ویډیو پیغام کې هغه څه وایي او مثال کوم میسیج یې ورکړی دی، هغه میسیج تاسو ټولو وروڼو نه زه واورم. پلیز د ویډیو لکه پراوکسوئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ماکه دا میسیج هم اهل سنت ته ورسیږي، هم شیعو ته ورسیږي او هم هلته چې کوم ایمو سیکیورټي فورسز دي، چې کومې ادارې دي چې هلته کار کوي، په کار دی دغه میسیج چې کوم دی هغو ته ورسیږي او پر چنار باندې بس وشه مزید رحم لږ وکړي. صرف د رحم ضرورت دی. د ویډیو لږه مو څه وکسوئ، بیا دې په باره کې مزید زه تاسو څه خبرې شیر کوم. د الله د رسول خاطر وکړئ، منع شئ په د ښځې ودرېږئ، مه کوئ نور بغاوت، مه خفه کوئ خپل رب نور. کم حالت کې مو دا نن ژوند تېرو، خدا نخواسته په دغه حالت کې مرګ رانشي. ډېرې سختې معاملې راته په سر پرتې دي، ګران مرحلات کې راځي چې ډېر مشکلاتو سره سامنه ده، ناشنا مخلوق سره واسطه ده، عجیبه کائنات او مخلوقات دي لاندې. پلار نشته، بچې نشته، خاندان نشته، پارټي نشته، مشر نشته، کچر نشته، یک تنها په دې تور لحد کې ژوند ډېر زیات مشکل دی. ولې نه پوهېږي دا قوم؟ ولې په مینت زارۍ نه پوهېږي؟ ای د الله د رسول خاطر وکئ، منع شئ په د ښځې ودرېږئ، مه کوئ نور بغاوت، مه خفه کوئ خپل رب نور، مه پېمال کوئ د رسول الله طریقې نورې. د الله د پیغمبر د یو ادنا وارث په حیثیت درته مینت کوو. مه اړوئ زموږ خبرې په ګپ باندې، مه کوئ داسې گفتگو چې په ورځ د قیامت یې جواب نشي کولی. مه ژبه خوځوه په داسې انداز چې سبا یې در سره دلیل نه وي. مه کوه داسې مجالسو کې ناسته چې سبا یې در سره جواز فتوه نه وي. مه کښېنه د داسې خلکو په مجلس کې چې په ورځ د محشر د هغوی په مجلس باندې شرمېږي. جی وروڼو، د اهل سنت چې کوم مفتی و هغه پیغام به تاسو اورېدلی وي. مثال کوم ډول پیغام یې تاسو ته دیر کړلو چې یاره ورځې قیامت کې بیا تاسو څه به څه جواز وي چې یو انسان چې هغه په دې دنیا کې یو بې ګناه قاتل کې، یو انسان چې هغه ورځې قیامت کې خدای ټول عالمین ودرولی وي و هر عالمین کې هر یو کس چې کوم دی که نه یې هغه عملنامه چې کله کلو شي وایي تا په عملنامې کې یو د بېګناه معصوم بچي قاتل شوی وي، یا د یوې زنانه قاتل شوی وي، یا د یوې مسلمان قاتل شوی وي. نو ته ماته صرف اور صرف دغې خبرې ځواب راکړه چې تا لاسونه د یوه معصوم مسلمان په مطلب قتل کې شریک شوي وي، یا هغه وینه په تا لاسو باندې لګېدلې وي، بیا تاسو به څه جواب وي؟ ته به څه ځواب ورکړې؟ ایمو پره چې نور خو اوس ټوله نظام داسې ګډوډ شوی دی چې یو انسان چې هغه توهین کوي، یو انسان چې هغه مطلب بې وجه د بل انسانیت قتل کوي، یو انسان چې هغه بې وجه مثال یو زلالات کوي، چې هغه شرپسندي جوړوي، هغه مثال د یو انسان قتل کوي، هغه بالکل صاف سوتره پاتې شي و هغه ذلیل واجنه، هغه احمق واجنه د بل بېګناه انسانو کې قاتل شي. اوس خو د کوم ماحول جوړ شوی دی که نه، شیا په دې په انتظار دي که موږ کنوایي بوځو، ایمو کنوایي ونوایي، ایمو بیا واړه بچي یا مثال څوک نوره انسانیت قتل ونه شي. و اهل سنت په دغه انتظار دي چې د اهل تشي راشي، موږ خپله بدلا ته نه وو. زه به اهل سنت ته داسې وایم که نه چې کوم وخت نه تاسې یو بل نه بدلا اخلئ. ټیک دی که مثال د کنوایي دیر شي، تاسې د کسان مثال مړه کړئ، اهل تشي مړه کړئ، آیا بیا به تاسو ته زړه سکون میلاو شي؟ که زه اوس داسې یم که مثال اهل تشي د اوس کومه کنوایي یا څه روان دي یا مخکې وڅي، که دغو کې مثال بې وجې بیا انسانیت قتل وشي،
آیا دا جایزه ده؟ آیا زه اهل سنت نه دا پوښتنه کوم چې مثال چې کوم کسان تاسې مثال د لیارې کې اوس مړه شوله بې ګناه قاتل شوله آیا چې کوم مجرمان دي چې د کوم ماسټر مایند دي چې د کوم پلان جوړ کړی دی د کوم دا کار کړی دی آیا هغوی ته به سزا میلو شي آیا هغوی به کفر کردار ته ورسیږي نه رسیږي ورنو که تاسې خامخا غواړئ چې تاسې قاتلین ونیولی شي که تاسې خامخا غواړئ چې تاسې مجرمانو ته سزا میلو شي نو رڅوئ اتفاق سره داسې یوه فیصله وکړئ چې هم د تري منګال چې کوم استادانو قتلان دي هغه د ونیولی شي هم د دغې واقعې چې کوم قتلین دي دا د ونیولی شي همداسې مختلف نوره چې کوم پر چینار کې بې وجه خونریزي شوي دی پکار دی هر یو قاتل د ونیولی شي پکار دی قاتل ته د سزا میلو شي چې هغه د پراچینار ماحول خرپوي چې هغه د بې ګناه قاتل کوي چې هغه د وړو معصومو بچیو قاتل کې شامل دی چې هغه د زنانه قاتل کې شامل دی چې هغه د ځوانانو قاتل کې شامل دی چې هغه د مختلف د انسانیت قاتل کې شریک کسان دي پکار دی هغه مجرمان د ونیولی شي پکار دی هغو ته د سزا میلو شي نه چې بې ګناه معصوم بچي بې ګناه مطلب زنانه بې ګناه ځوانان او بې ګناه مصبران وروڼو کې شهیدان کیږي مصبرانو ته تکلیف ملویږي چې لیارو کې راځي بیمارانو ته تکلیف ملویږي چې هغه مطلب په لیارو کې راځي پکار دی هغه څوک نه وشغړو هغه څوک نه یتیمان کو هغه څوک نه مثال قاتل کو چې هغه دغو کیسو سره هیڅ قسم تعلق یې نه وي زه خو داسې وایم وروڼو چې نه په جان کې چوته ګاټه شته و نه مثال په دا یو بل چې د کومه ګاټیانه دی مړی به بار بار کیږي بیا به میاندې خویندې بورا کیږي کونډې به کیږي بې وروره به کیږي د هیبت اراپا پیدا نشته دی ټیک دی اتفاق سکین وي هغو ته سزا ورکوي چې هغه مجرمان دي هغه قتلان دي چې کوم فریق کې ویلې نه وي بس رب ته به سوال وکړو چې پاکه پروردګاره تا د محمد و آل محمد قسم می یمو هر یو ورور دا میسیج پازیټیو طریقې سره واخلي یو ښه سوچ یو ښه فکر سره واخلي د څومره موړونه دي خدایه هغوی د مو میسیج داسې طریقې سره د هغوی زړو ته ور ورسوي چې هغوی زړو کې انسانیت مینه پیدا شي ورورولي پیدا شي مینه محبت پیدا شي و یو بل نه چې د کوم نفرتونه دي د هرمشه دپاره دا اګنور کړي د ختم کړي او هغه ځای کې خپلو منځو کې وړونه وګرځېږي ډېره مننه وړونو قدرمن اوسئ و سید نجیب دارو کی اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ